جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم تاسو ګورئ د پېشمني خصوصي خپرونه د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه مفتی عزیز الرحمن صاحب زموږ سره ناست دی. هغې ستاسو د سوالاتو جواب درکوي. مفتی صاحب زکات حوالې سره خبر روانه بعض خلک چې دا داسې مختلف ارګنایزیشنز ته ورکوي او داسې مختلف ارګنایزیشن مشران چې دی په دې روژه کې راځي دلته یوې ته یا سعودیه ته او د خپل ارګنایزیشن دپاره د خلکو نه زکات صدقات اخلي. نو آیا دې تنظیمونو ته او ارګنایزیشن ته زکات ورکول دا جایز دی او که نه؟ زمرود خان دا ډېره نازکه مسله ده او په زکات کې چې کوم شرط دی چې ستا زکات هلته ادا کیږي، ستا غاړه هلته خلاصیږي چې ستا زکات یو مسکین ته ورسي او هغه مسکین چې هغې ته د قرآن پاک په زبان کې یا شریعت کې مصارف زکات و یعنی مصرف زکات او دی هغه شی قبض کی چې څومره شی د لاس ته ورسېده او د قبض که ستا زکات ادا شو چې نه یې نو ستا زکات نه ادا کیږي. لکه مثلا جومات جوړیږي نو جومات ته جوړولو دپاره زکات پیسې نشي ورکوی، کوری کې ستا زکات نه ادا کیږي. مدرسې بلډینګ جوړیږي هغه بلډینګ دپاره ته پیسې ورکوې د زکات والی چې دا زکات پیسې دي دا یو کمره جوړومه دا بلډینګ جوړومه په دې ستا زکات نه کیږي. اسپتال جوړیږي ترالی او دی وی چې دا زکات پیسې دي په اسپتال کې دا پرسنټیټر دا زه جوړومه یا دا پیسې زما طرف نه پکې شاملې کوي دا زکات ستا نه ادا کیږي. چې کوم ارګنایزیشن دی زه به د دې ملک مثال درکمه او خدای پاک دې دې خلکو ته ډېر اجر ورکړي دی د دین ډېر زیات اهتمام کوي او په صحیح طریقه یعنی ګورنمنټ خپل فرض ادا کوي. دلته کې زمونږ صندوق الزکات دی، هلال احمر دی، دار البر دی، جمعیه البر دی وغیره وغیره. چې ته کله پیسې ورکوې نو دی تا نه اول تپوس دا کوي چې دا په کوم مد کې دی، دا صدقه ده که دا فطرانه ده که دا زکات ده. بیا د صندوق الزکات باقاعده یو شریع بورډ دی، هغه شریع بورډ ټول لکه دی ته دغه ورکوي تفصیلات ورکوي مسائل ورته ښایي او ډېر امانتداري سره د ستا هغه زکات پیسې هغه مصرف ته رسوي. ولې چې زکات چې کوم سورسز دي چې د کوم طرف نه زکات راځي ډېر دي، هغه خدای پاک نه دی ټچ کړي. هغه صرف هر کس چې غني دی که نر دی که ښځه دی که لوی دی که وړوکی دی په ده باندې زکات فرض دی. خو چې کوم زکات ورکولو دی مصرف زکات چې وایي هغه اختیار الله جل شانه خپل پیغمبر ته هم نه دی ورکړی. هغه اختیار الله پاک خپل ایښی دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. په دغه آیات کې 8 مصارف الله پاک بیان کړي دي. په دغو 8 مصارفو کې نن موږ سره 4 یا 15 دا مصرف موږ سره شته، دا نور نشته. لکه په دو کې یو غلام دی چې اسلام خو غلامي ختم کړې ده. اسلام دا وی چې یو کس غلام دی هغه ته پیسې ورکا چې هغه د خپل ځان قیمت پرې کړي هغه ته به ازادي میلاو شي. غلام نن نشته. والعاملین علیها چې کوم د زکات محکمه ده په هغې کې چې کوم خلک کار کوي د هغې تنخواګانې به د دغه فنډ نه دی ته میلاویږي. چې کوم ایکسپنسز دي د هغې مصروفات دي هغه به د دې فنډ نه کور کیږي. چونکې زکات محکمه نن سبا موږ سره نشته. دغسې نوي مسلمانان مؤلفت قلوبهم چې یو غیر مسلم خلک دي او هغه غریبانان دي نو خدای پاک وایي چې دوی سره ښېګړه وکړه چې د دوی زړه اټومیټیکلی اسلام طرف ته مایل شي نو هغوی ته خپل زکات ورکوی شي. خو چې کله اسلام غلبه راله نو دا آیات دا شی منسوخ شو، اوس غیر مسلم ته زکات نشي ورکوی. هر ارګنایزیشن هر هغه تنظیم چې د هغې یو شریع بورډ شته یا په هغې کې علما شته او د علماو زیر سرپرستی ستا د زکات پیسه خپل مصرف ته رسی خو هغې ته پیسه ورکوی شي. او چې د کوم ارګنایزیشن د علماو بورډ نشته دا تش مذاق دی، دغسې ګپ دی. نه ستا زکات خپل مصرف ته رسی نه ستا زکات خپل ځای ته رسی او نه دوره په باندې څوک زړه خوري چې هغه ستا د پیسې هغه مصرف ته رسوي. لکه اکثر یعنې دلته موږ سره خپل بینکونو کې دلته د میلیونو په حساب زکات دي خو بینک موږ زکات لکه هر ارګنایزیشن ته نه ورکوو او نه چې کوم دی هر چا ته زکات ورکوي. مثلا اسپتال ته لاړې اسپتال ته ته زکات پیسې نشي ورکوی بلکې ته به یو بیمار وغواړې
نو هغه بیمار چې کله مصرف ته زکات دی او دی مسکین دی غریب دی نو هغه ته علاج دپاره هغه ته پیسې ورکوی شي یعنی دا نشي کوی چې هغه علاج کړی دی او دی اوس اسپتال نه جن کیږي او ته اسپتال ته د هغه بل پی کې نه دا به ته دغه سړي ته ورکوي دی به یې قبض کوي او دی به خپل پیمنټ په خپله باندې کوي ښه دا انتظام چې کوم ځای کې خو ټیک دی چې نه صاحبه ما خپل زکات خرابوه ما د الله تر مخ چې کوم دی خپله غاړه بندوه نه ستا زکات کیږي نن سبا دنیا تنظیمونه دنیا خلک او زه به تا ته دا ووایم چې دلته په دغه ملک کې لکه موږ ته ډېر غټ غټ لیول چې کوم تنظیمونه دي راغلي دي او چې کله میټینګ کې موږ ورسره کینو نو زه اول سوال دا وکړم چې بهی ته زما زکات چې اخلې او ته تقسیمې ته څومره پوهېږې په دې تقسیم باندې نه وایي چې نه موږ ته پته نشته وایي موږ خو دا کوو دا کوو هلکه زکات خو دې پاره نه دی نو دغسې خو هر سورګیری خو شاګل نه وي که نه او زکات په تا فرض دی او ته ذمهوار یې چې ته به یې ادا کوې لہذا تپوس به یې ته پخپله کوې ښه جي یو خو دا شوله بل ډېر خلک چې د دې ځای نه پیسه لیږي زکات خپل وطن ته مطلب دا دی چې د هونډۍ په ذریعه یا د بینک په ذریعه باندې لیږي او دا سوچ کوي چې دلته ډېر ضرورت نشي په وطن کې غریبي زیاته ده هلته ضرورت دی نو دا خو جایز دی که نه لیږلی شي دا جایز دی او ښه خبره ده ولې چې خپلو خلکو زیات حق جوړېږي دلته کې شکر دی دوره محتاج نشته نه دوره ضرورتمند شته دی خو په هغه کې مسله دا ده چې ته کله په غونډۍ یا په ایکسچینج باندې ته پیسې اخلې یا په بینک نو چې کوم دلته دی کټینګ کوي یا فیس اخلي یا هلته پاکستان کې چې کوم کټینګ کوي هغه به د دې پیسو نه کوي ته به لکه ټوټل فرض که درهم ته په 500 درهم دي د هغې 100 روپۍ پاکستانۍ جوړېږي نو ته به ورته وایې چې دا 500 د زکات پیسې دي دې نه به ته کټینګ نه کوې نه به هلته کټینګ کوې نه به دلته کټینګ کوې په دې چې 100 اضافي ته نورې غواړې هغه به تا ته زه د ځانه درکوم نو هغه چې کوم هغه د لارې خرچه ورته وایي چې هغه د لارې کومه خرچه ده هغه به ته نوره ورکوې او د زکات د اماونټ چې کوم دی دا به دغه ایګزیکټ دغه اماونټ رسي هلته فقیر ته چې چاته ورکول دی چې چاته ورکوي هغه ته به ورسي قدرمند کتونکو وخت شوی دی د یو بریک دمې له ځو زموږ سره اوسئ ډېر زر راځو ستاسو سره بیا ملوي جی قدرمندو کتونکو یو ځل بیا هرکله ویما تاسو ګورئ د پشمنی خصوصي خپرونه د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه زموږ سره ناست دی مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی صاحب اوس موږ راځو اعتکاف او فطرانې طرف ته خو یو سوال زه کوم د رمضان مبارک کې خلک ډېر زیات په ګڼ شمېر سره عمرې ادا کولو دپاره ځي عام ورځو کې هم دي خو بیا په رمضان کې زیات کوشش کوي چې موږ په رمضان مبارک کې عمره ادا کړې نو د دې اهمیت راته لږ وایي په رمضان مبارک کې چې څنګه د هر عبادت ثواب زیات دی او خدای پاک د عام ورځو نه ډېر زیات ورکوي دغسې د عمرې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي په رمضان المبارک کې عمره وکړه نو هغې عمرې ثواب د حج برابر ثواب دی خو د دې مطلب دا نه دی چې لکه تا د حج غاړه خلاصه شو نه چې اوس باندې حج فرض دی هغه کوې خو لکه هغه ثواب چې کوم دی د دې مثال دا دی چې لکه یو شي قیمت 2 روپۍ دی خو په هغه د بولۍ ولګوله او هغه قیمت یې لاړو 10 روپۍ ته نو شی خو هغه دی خو هغه په زیات قیمت خرڅ شو په 10 روپۍ باندې خرڅ شو نو د دې عمرې قیمت چې کوم دی که نه هغه خدای پاک زیات ولګوي نو دا عمره په هغه قیمت الله پاک قبوله کړي چې په کوم قیمت باندې الله پاک حج قبلوي نو ځکه خلک په دغه کې کوشش کوي په رمضان المبارک کې خو دې کې زمرد خان دا خبرم پکې زه به کول غواړم چې کم سړی حرم ته ځي نو هغه د عبادت ته لاړ شي عبادت دې وکړي بجای دی چې د هر وخت موبایل اخیستی او کیمرې او خپل ویډیو زه دلته یم او زه دلته یم او ما دا وکړه هلکه ته چا ته ښایې دا نه دي پکار دا نه دي پکار ولې چې الله کور ته تللی خپل عبادت وکړه الله ته خپل هر څه وښایه مخلوق ته خیال تا ته هیڅ فایده ضرورت نشته دې کې ریاکاري هم راځي ستا عبادت هم خرابېږي بل دا چې هغه چې کوم توجه ده خشوع او خضوع ده هغه هم نه برابرېږي نو بس سړی لاړ شي او راشي نن سبا یو بیماري جوړه ده جی ډېره مننه
که زموږ د کتونکو مفتی صاحب زموږ سره ناست دی او تاسو ته مو ویلي چې نن به لږ د اعتکاف حوالې سره هم د دوی نه معلومات کوو. نو مفتی صاحب د دې آخري عشره کې اعتکاف ته خلک کیني، نو په دې باندې راته دعا وکړئ او معلومات راکړئ. بل دا چې بعض زموږ خویندې دی چې هغوی دپاره څه احکامات دي چې هغوی به په کور کې کیني، په دې راته لږ معلومات راکړئ. اعتکاف دا سنت دی او دغه سنت کفایه وایي. دا داس سنت دی چې لکه په ټولې محلې کې د محلې چې کوم جومات دی په هغه کې که یو کس کینی نو د ټولې محلې غاړه آزاده شوه، نور ټولو خلکو طرف نه هغه اعتکاف وشو. او چې په ټوله محله کې یو کس هم نه کینی نو ټولې محلې غاړه په دې باندې بنده ده. او رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام خلفای راشدین امهات المؤمنین دا باقاعده په اعتکاف کې کېناستل او پابندي سره به هر کال په اعتکاف کې ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله 100 ورځې اعتکاف کړی دی، خو عموما د اعتکاف په اخر 10 ورځې و. د اعتکاف مطلب څه دی؟ اعتکاف مطلب دی چې په لکه نن سبا په چا باندې چې خبره منل غواړي که نه نو خلک بوک اړتال وکړي. او بوک اړتال مطلب دا چې نه څه خورم او نه چېرته ځمه، بس دلته به ناست یم، تر هغه وخته پورې به ناست یم چې ما خبره تا منلې نه وي. دا اعتکاف مثال هم یعنې بوک اړتال خو نه دی، خو لکه مطلب یې دغه دی چې سړی د کور نه بشتره والي او لاړ شي او د الله په کور کې کینی او خدای پاک ته وایي چې دلته ناست یم تر هغه وخته پورې به زه ونه وځمه چې څومره پورې تا زما ګناه نه معاف کړې او تا زما مغفرت نه کړی. او د 10 ورځې سړی د خپل لکه د روژې په میاشت کې د روژې په حالت کې خو د ورځې خوراک سکاک نفسانی خواهشات وغیره دا منع دي. خو چې کله سړی د اعتکاف په حالت کې نو د ورځې خو د هغه روژې او د شپې د نفسانی خواهشات پوره کول یا بهر ته ګرځېدل یا خلکو سره ګپ لګول یا کاروبار کول یا خرڅول یا اخیستل د دې هر شي نه ځان منع کړی. نو معتکف مطلب دا دی چې ځان حصارول، ځان بندول، ځان لکه منع کول چې زه به هېڅ شی نه کوم، بس زه به داسې کار کوم چې زه د الله پاک نه د خپل مغفرت او د خپل معافي واخلم. هغه ورته یې که نه چې حاصل کر کے رہیں گے، نو هغه حاصل کر کے رہیں گے والا چې کوم عزم دی هغه د اعتکاف مطلب دی. اعتکاف سړو د پاره هم دی، زنانو د پاره هم دی. لکه حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کال اعتکاف کاوه، بیا د وفات نه پس ته امهات المؤمنین به باقاعده هغه اعتکاف جاری ساته. صحابه کرامو به هم اعتکاف کاوه. اعتکاف شروع کیږي د 20 رمضان نه، او دا یو غلط فهمي د خلکو ته چې دی لکه وایي چې اخر 10 ورځې نو په اخر ورځ به کښېنم، خو نه، زه به خلکو ته دا ووایم چې هر چا اعتکاف کې د ناستې اراده یي نو هغه به په 20 رمضان د ماښام لمانځه نه اول جومات ته ځي. ولې چې د 21 رمضان شروع کیږي د ماښام د اذان نه، نو ماښام د اذان نه اول به دا سړی په جومات کې موجود وي. ولې چې شریعت کې شپه اول ده، ورځ وروسته ده. نو د 21 رمضان ورځ چې راځي نو د هغې نه اول شپه راځي، دا شپه د 21 رمضان ده. نو په 20 رمضان به د مازدیګر لمانځه نه پس ته ماښام لمانځه نه اول دا سړی جومات ته ځي او د اعتکاف نیت به کوي چې بس زه د اعتکاف نیت کوم او زه دلته کښېنستم. د هغې نه پس ته چې کله د اختر میاشت وکتل شي او د اختر باقاعده اعلان وشي، ولې کتل صرف نه چې باقاعده د کوم د هغه علاقې قاضي دی یا مفتی دی چې هغه د اختر اعلان وکړي چې سبا اختر دی، یا زمونږ رؤیت هلال کمیټۍ ده چې کوم د ګورنمنټ په لیول دا د ټولو نه معتبر ذریعه ده چې هغه اعلان وکړي چې سبا اختر شو، نو د هغې اعلان نه پس په د جومات نه وځي. د هغې نه دا نه چې ماته کې څنګه اعلان وشو چې څنګه اعلان وشو، څه ټایم چې اعلان وشو د هغه نه پس دته وتل دا بیا جایز دی. د اعتکاف پوره شو، که د 9 ورځې کېناستو هم دته پوره د 10 ورځو ثواب میلاویږي، که د اخر 10 ورځې پوره شو یعنې 30 والا میاشت نو هم دته پوره د 10 ورځو ثواب میلاویږي. دغسې یو زنانه اعتکاف کول غواړي، نو زنانه دپاره اعتکاف کې ناستی په کور کې دی چې کور کې به دا یو کمره، یو ګوټ، یو حصه به خاص کی، هلته به لکه جانماز واچي، خپله بستره به واچي، یو وړوکی کارپېټ دغه دی، یا لکه وړاندې که ته یادېږي مونږ په علاقه کې
د زنانو بخپل جماعتګۍ غوندې و په کور کې وړو کې یو ځای به جوړ کړی و کنه نو زنانه به په الته په اعتکاف کې کینی نو نن سبا کدی خپل کمره ده خو هغه کمره ده چې په هغه کې ټي وي لګېدل یو ټول رسته مطلب دی چې نو خلک ټي وي ګوري خبرونه ګوري او دا په اعتکاف کې ناست نه داسې کمره چې هغې کې دی ته تنهایي او دی خپل عبادت ته فارغ وي چې لکه نور کور والا دی ډسټرب کوي نه نو زنانه به هم په 20 رمضان په ورځ د مازدیګر مازنه پسته مخال مازنه اول اعتکاف کې کینی او بیا چې کله د دغه اعلان وشو د اختر هغې نه پسته به د اعتکاف نه وځي نو اعتکاف ډېر زیات ثواب دی حدیثو کې د ډېر زیات فضیلت راغلی دی او غټه خبره دا دی چې سړی ننواتې د الله په کور کې کینی او موږ پښتو کې د ننواتې ډېر لوی قدر دی چې سړی تا ته کینی په ځمکه او پلتي ووایي چې راغلی موسمې ته معاف کوې که نه ځم نه نو بس بیا که ډېره غټه دشمني نو عامې خلک معاف کړي نو الله پاک خو لوی کریم دی الله پاک خو لوی مهربان دی الله پاک خو د خپل بنده سره دغه د مور نه 70 ګونه زیاته محبت کوي او خدای پاک په معافي باندې ډېر خوشحالیږي نو یقیني خبره ده چې کله دا سړی د اعتکاف نه وځي او زه به خویندو وروڼو ته دا ووایم چې هر څوک چې په اعتکاف کې کینی نو موږ هم په دعا کې یاد لرئ او موږ ته هم دعا کوئ چې الله پاک د موږ په حال باندې رحم وکړي. ډېره مننه مفتي صاحب، ډېره ښکلې خبره تاسو وکړې.